أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة نساء آيات نمبر 15. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك هیڅ کله داسې نه ده ستا فرب دې می قسم وي لا يؤمنون ایمان نه راوړي حتى يحكموك فيما شجر بينهم تر څو چې هغوی تا حکم ونه ګرځي فيما شجر فهغه معاملاتو کې شجره چې پیر سوي وي بینهم د دوی تر مابین ثم لا یجد او بیا فیدا هم نکړي فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن تنګي مما د هغه فیصلې څخه قضیت چې تا کړې ويسلموا او وینمني تسلیما په پوره منلو سره. د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت ښکاره دی چې هغه مخکنی واقعه چې د منافق په ارتباط باندې را شروع دا آیاتونه هم د هغو آیاتو سره مربوط دي او عامه قاعده او قانون بیانې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت دپاره مصلح محسن او حکم او پیغمبر او رهنما او د پلار حیثیت لري. نو تر هغه وخت پورې یو څوک د ایمان خاوند نشي ګرځېدلی تر څو چې په خپل ټول معاملاتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم ونه ټاکي او د هغه په مسائلو او په حل کړسو په تاواو باندې عمل ونه کړي. په دې آیاتو کې دا خبره یادي. دې آیات شان نزول یا هغه په خواني واقعه ده چې د بشر په نامه باندې کوم منافق او یا د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه د کوم بل صحابي سره دعوه نو د هغوی په ارتباط دا آیات نازل شوی. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا دا زائده او معنی ده چې نفي د ما قبل سره. فلا هیڅ کله دا سینه ده وربك استغفر رب دې می قسم وي لا يؤمنون ایمان نراوړي. لا يؤمنون دا نفي دي یعنی قطعا هغوی ایمان نراوړي یعنی هغه ایمان معتبر نه دی. حتى يحكموك فيما شجر بينهم تر څو چې هغوی حکم ونه ګرځي تا فيما شجر بينهم په هغه معاملاتو کې چې د هغوی تر مابین پېښ شوي وي. هیڅ کله هغوی په الله قسم ایمان نه راوړي. یعنی دا خلک چې صرف زبانی د ایمان دعوه کوي د دې خلکو ایمان معتبر نه دی. د ایمان د معتبر والي د پاره دا شرط دی چې ستا فیصله به مني. حتی یحکموک تر څو چې تا حکم وګرځي ستا په ژوند کې او کته نه وي بیا به ستا شریعت حکم ګرځي فيما شجر بینهم په هغه معاملاتو کې شجر بینهم چې د دوی تر مابین پېښ شوي وي او بیا چې کله تا مسله ور حل کړل ثم لا یجدوا بیا به نه پیدا کوي فی انفسهم په خپلو ځانو کې په خپلو زړونو کې حرجن د انکار تنګي بیا به په زړه کې هم په هغه باندې ناراضه نه وي مما قضیت د هغه څه نه چې تا فیصله کړې وي ويسلموا او تسلیمي به تسلیما په پوره تسلیمولو سره یعنی ظاهري او باطني به مني. دا یو عمده قاعده ده چې الله عزوجل دلته بیان کړ. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نه تسلیمول دا کفر دی. ایمان خاوند د ایمان سره نه صفات کېدل چې د الله عزوجل کوم حکم په کوم شي کې وي او د هغه تعقیده ونه لري او تسلیمي نه کړي او یا د الله پیغمبر د کوم چا تر مابین فیصله وکړي او دای په هغه فیصله مطمئن نه وي غیر ته نقل کړي د پاره د دې چې بل څوک یې مسله ور حل کړي نو دا کفر دی. نو د عمر رضی الله عنه تایید په دې آیات واقعا هم دارا نقل کړي ده چې کله
حضرت عمر رضی الله عنه دا کس ووجي نو د قریبان او اولیاء راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړي چې عمر رضی الله عنه بلا وجه او بلا دلائل یو مسلمان وجدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا واورېدل نو یې فرمایل ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن چې ما خدا ګمان نکاوه چې عمر رضی الله عنه دې د یو مؤمن انسان پر قتل جرأت وکړي د څنګه د یو مؤمن انسان پر قتل باندې جرأت کړي الله سبحانه وتعالى دا آیاتونه نازل کړه چې دا مؤمن نو ځکه کوم کس چې ستاسو په فیصله باندې مطمئن نه هغه مؤمن نه دی په دې مبارک آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوړ شان ته اشاره ده چې یعنی که یو سړی خدای عزوجل باندې عقیده لري پر قیامت عقیده لري پر ټول انبیا او عقیده لري پر رسولانو عقیده لري په کتب عقیده لري په ملائکه وې لري په پیغمبر علی السلام یې ونه لري هیڅ کله مؤمن کېدل نشي نو ایمان هغه وخت ایمان دی چې الله عزوجل د پیغمبر اطاعت وکړي اوس نو په اختلافاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جوړول دا ضروری یو حکم دی یو حاکم دی حاکم وای هغه چاته وایي چې د دوه خلکو تر مابین فیصل سي خدا دوه خلک ور باندې راضي وي یا نه وي او حکم هغه کس ته وایي چې جانبین په فیصله راضي هم وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د امت تر مابین حکم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم او فیصله کوونکی جوړېدل دا یوازې د تر ژوند پورې خاص نه بلکې تر قیامت پورې د شریعت هم حکم دی کچا د الله تعالی د پیغمبر په شریعت اطمینان حاصل نکي او بیا یې بل دربار ته ځغستل دا مؤمن نه دی ایمان نه لري په ټول مشکلات او مسائلو کې یوازې او یوازې حکم او قانون د الله عزوجل د پیغمبر شریعت کوي څومره واضح آیات دي او څومره خلک یې نه لري الله عزوجل قسم اخی چې ایمان نه لري داخل هیڅ ایمان انست په دې ارتباط باندې علماء لیکلي دي چې فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك تر سوچ هغه ته حکم ونه ګرځي فيما په هغه مسائلو کې شجره بینهم چې د دوی تر مابین پیښوي یعنی ما دلته د پاره د عموم دي اسماء موصوله عامه وصل یعنی هر معامله کاغه معاملات دنیوي وي په دې کې بوم د الله عزوجل د پیغمبر شریعت حکم ګرځي او که هغه عقاید وي په عقاید کې بوم د الله عزوجل د پیغمبر شریعت د حکم ګرځي که هغه اصولي مسائل وي که فروعي مسائل وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت به حکم ګرځي کچا حکم ونه ګرځوي شریعت کومه مسله بیان کړي او د هغه څخه په خپل ځل کې اطمینان نه درلود نو دا کفر او په دې سړی کافر کیږي مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله فرمایي چې د شریعت د احکام د فار علتونه مراباسي چې د دې شی دا حکمت دی او د دې دا حکمت دی او د دې دا حکمت دی او دا ګټه وای دا ډېری ګټه کوم د شریعت د احکام د بیانولې وای بیا دا شریعت تاسو په ذهن کې د عقل مطابق راځي بار به هر هغه عمل ک تاسو د عقل سره مطابق او تاسو به مطمئن یاست او کنه بار به اطمینان اور باندې الان کې په شریعت کې عقل ته هیڅ اجازه نشته که عقل سره موافق سو خوش درشه کنو عقل اعتبار نه او کدا د هر شی منافع او د هر شی حکم تاسو بیانول او ګټي مو بیانول چې د دې امر دا ګټه ده د دې دا ګټه ده نو اخر خدا سي ځینې امرونه راځي چې ظاهري سړی پاږي کې هیڅ ګټه نه وي انو داغه په باره کې بس سړی بیا اطمینان نه لري کې اطمینان پیدا نه کی ایمان نه لاس ځکه نو هغه وایي دا ډېر د شریعت حکمتونه او منافع مراباسي چې خامخا تاسو د یو حکم حکمت او ګټه بیانوي وای د دې داسې یو مثال دی لکه سړی چې یو ډاکټر ته ورځي او ریدلی خو دا دی چې دا ډاکټر دی لیکن دای پر دې ډاکټر اطمینان نه لري د ډاکټر سره نسخه اخی
کله چې د ډاکټر سره نسخه واخیستل او هغه د دوا ولیکل دوا پر د ولګېدل نو بیا د اطمینان پکې وای کله الله د پیغمبر په باره کې دغه سوي فکر د چاو د مؤمن نه دی د ایمان نشي درلودل عموما په پوهنتونونو کې او عصري تعلیمي ځایونو کې دغه یو ډېر لوی کمزوري روانه ده چې د عامه انسانانو ذهن دا ور جوړول کیږي چې باید د شریعت د ټولو احکام او حکمتونه معلوم شي د الله تعالی دین دا پر حکمتونو نه دی بنا بلکې د الله تعالی دین د تسلیم او رضا نوم دی چې ته تسلیم وي کدا د هر حکم حکمت دی راځي او نفع دی بیانولې نو ځینې داسې احکامات به در تراسي چې ته به جنې منکر کېږي او دا انسان عقلی قوت تبعی او په دې سره بیا دین پر عقل تلی معیار به عقل ګرځي دین بیا معیار نه ګرځي ځکه دا خبره تفصیلی څو واره خبره مشکړه ده چې په شریعت کې الله عزوجل انسان ته درې قوات د فهم ورکړي یو قوت د فهم هغه د انسان دغه 15 خواص دي چې دې ته دوی خواص خمسه وایي دا حواس دا د دې سړی په سترګو یو شی ویني په غوږو یې اوري په ژبه خوند څکي او هغه رنګ په لاس باندې ګرمي او یخ محسوسي او په فضا بوي ښکارا خبره ده چې دا یو په اول باندې نه حاصل په سترګو باندې لیدل کېږي که یو سړی وایي زه په غوږو باندې وینم نو دا غلطه ده دا نه لیدل کېږي په غوږو اورېدل کېږي که یو چا وایي چې زه په سترګو اورم دا غلطه ده دا نشي کېدلی الله عزوجل په انسان کې دا 15 مدرکات پیدا کړي چې په دې انسان خپل روزمره ژوندۍ حاصلې په لاس باندې ګرم او یخ معلومیږي او شی په نیول کې هر سړی وایي چې په لاس خبري اورم نو دا غلطه نو هر یو پر خپل ځای کار کوي خدا بل کار نشي کوي دا در هغه ځای کار کوي چې ښکارا شي د ښکارا آفات بیا دا کار نه کوي لیکن عقل دا وایي په عقل به دا فهمي چې دا دیوال کا کوژ را نړیږي اوس دا عقل ته توای شي جنې لري په دې صورت کې به تر دغه 15 حواس ورلوړه یو درجه دوامه هغه د عقل لیکن عقل هم بیا پر دې باندې کار پرېږدي چې زما په دنیا کې څه وجه ده چې راغله دا به وحی درته وایي ستاده غرض دي ستاده غرض دي ستاده په عقل نه باندې ځکه عقل به کېدلې چې په ډیرو کارو کې تارا منع ته څنګه راولاړې د شپې خوب خرابې د وجود ته تاوان وي چې شریعت ته د دې امر کې چې تداوک عقل نه تسلیم وي شریعت ترته وي نو د شریعت احکام به سړی په دې حکمتونو او فواید پرې تړي نه د شریعت په هر حکم کې حکمت ستا او فائدہ پکې ستا خو موږ به دا نه کوو چې خامخا به د هر حکم لپاره فائدې او حکمتونه ضرور را باسو کشیر مراوین استنو بیا به پراغه مطمئن دي یو خدا خبره ډیره مهمه ده چې کله انسان د دې خبرې په وجه سره د ایمان نه وځي او د عصري تعلیمي ځایونو کې دغه یو ډیره لویه کمزوري روانه ده د دې باید تدارک وشي دومره مسله دا ده چې انسان باید د الله عزوجل د دین په فیصله باندې مطمئن اوسي هر فیصله شرع دا کده د په ګټه ظاهرا کده د پتاوه هر فیصله چې د دین رال سړی به مطمئن اوسي ځینې کسان د شریعت په هغو مسائلو کې اطمینان نه لري چې هغه د ذهن او یا د فکر سره خلاف وي نو دا منع دي حرام دي د کفر ذریعہ ګرځي نو د فيما شجره کلمه یوازې تر معاملاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې کې عقاید نظریات معاملات ګرځي راځي فکر او نظر بدیم د شریعت مطابق وي عقیده بدیم د شریعت مطابق وي معاملات بدیم د شریعت مطابق کله د چا سره نظری اختلاف راغلی ام به د پیغمبر علی السلام شریعت ته ورعرضه کله په معاملاتو کې اختلاف راغلی ام به د پیغمبر علی السلام شریعت ته ورعرضه کله په عقایدو کې اختلاف راغلی هم به د شریعت قانون ته ورعرضه کنه نو دا ایمان نه دي ځینې کسان ډېر په لوی تاوان کې لوي دي چې د خدای د قانون په مقابله کې نور قوانین د مشکلاتو د حل ذریعہ بولي او حتی د ځینو خلکو ته په خلو ویل کېږي وای دا مسله ز په شریعت نه حلو شریعت وای نه حلو په قانون نه حلو قانون کده شریعت مطابق خو یو خبره ده خپل شریعت دی کنو دا کوپر دی چې د خدای په شریعت د پیغمبر اسلام په شریعت نه حله قانون نه حله قانون چا جوړ کړی
د مخلوق قانون او نظام ته د خدای د قانون او نظام په مقابله کې ترجیح ورکول چی شدیده ډیره خطرناکه مسله دا عموما د خلکو تر مابین دا مسله یا وایي په شریعت نه حلوم زه په تجارانو حلوم زه په تجارانو حلوم کله دا تجارانو معامله او د حل طریقه د شریعت مطابق وي خدای شریعت دی د تجارانو نه مولي ورکه او کني ته څنګه په حاله د خدای د قانون په مقابله کې د مخلوق قانون ته څنګه دی نو فلا وربک لا یؤمنون قران کریم دا آیات ورته متوجه دي په دې کې څو مسائل دي یو مسله خدا ده چې انسان باید د همیشه د پاره د الله عزوجل د دین په مسائل باندې مطمئن کې اطمینان نه درلودي په دې د پوس ایمان نشته دوم مسله دا ده چې ما شجره د عامه د ټولو ته داخله او دریم دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت قول او عمل که هر شی ثابت کړیو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په قول او یا د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې ثابت وي د امت د لپاره دا ضروری ده چې په خپل ځړ کې به یو ذره تنګي نه محسوسي کې یو ذره تنګي ورته محسوس کړل دا د ضعف ایمان علامه ده د مثال په توګه د اوبو د نشت په وخت کې وبنسته شریعت ته دا اجازه درکړې دي تیمم هوا کله یو چا پر مزاج د تیمم لګیدل بدراتل او دا په عقل او په مزاج کې شنور تل دا د ضعف ایمان علامه یا ته مریض یې شریعت ته اجازه درکړې دي چې په ولا استقبال المنځ وک او ته د دومره شدیدی مریضي باوجود خامخا په ولاړې درېږي او په ناس ته خن نه درکې دام د شریعت د اصول خلاف کار دی دام د ضعف ایمان علامه دا د ایمان علامه نه ده د ضعف ایمان علامه ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الله يحب ان يؤتى في رخصه كما يحب ان يؤتى عزائمه وای الله عزوجل خوشوي ده چې یو سړی راتګ وکي هغه رخصتونو ته چې شریعت ورته رخصت ورکړي دي اجازه ورکړي د شریعت په اجازت عمل وکي الله تعالی ته دا د اصل محبوبه ده لکه یو سړی چې په هغه شی عمل وکي چې هغه عزیمت دی یو عزیمت دی په احکام کې یو رخصت دی عزیمت د سختی طرف او رخصت د آسانی طرف یعنی مثلا یو سړی دی هغه په سفر کې دا ورته اجازه دی چې روزه ونیسي او دا ورته اجازه دی چې نیونیسي خو نیولې افضل نو دا د روزې نیول عزیمت دی دا نه نیولې رخصت دی وکله پر رخصت باندې عمل کول وی الله تعالی ته دسي محبوب وی لکه هغه عزمت چې عمل کوي ځکه دا شریعت یو حکم دی که ټول خلک پر عزمت عمل وکي نو رخصت پاتې کیږي باید د دې سړی ډیر ځان وساتي دا ډیره مهمه او بل دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه کوم اذکار او کوم اوراد ثابت دي وای حتی الوسع دی انسان دا کوشش وکي چې دا هغه د ویلو ځان عادي کی د ځان دي دعاګانی او عربي کلمات نه جوړي بلکې کوشش دي دا وکي چې هغه اذکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په مستند روایت ثابت دي او وای د مثال په توګه درود شریف تر ټولو بهترین درود اللهم صل علی محمد درود تاج چې زر لکه واره وای د اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد درجه نشي حاصله چې زر لکه واره وای نه نور درودونه دغه درود مقابله کوي ځکه هغه د پیغمبر علی السلام ثابت نه دي او دا د پیغمبر علی السلام ثابت دي او د خپل امت د پاره په مانځ کې ځای ورکړي چې په دا ځای کې دا ویل کیږي دا رقم د پیغمبر علی السلام څخه کوم اذکار پر مسنون اوقات باندې ثابت دي دا هو ثواب ډیر دی تر هغه چې پر غیر مسنون وخت کې سړی وای مثلا د مانځ څخه ورسته درود یې شواره سبحان الله درود یې شواره الحمدلله څلور دیر شواره الله اکبر ویل دا تر زر واره سبحان الله ویل افضل دي چې سړی د مانځ څخه جلا بیا په مجلس کې وای ځکه دا وخت چې پیغمبر علی السلام ویلي دي دا وخت خیر دي تر هغه چې په بل وخت کې معنا دا نه چې بل وخت یې موای التیم ویل شي فضیلت یې دلته ډیر نو ټول احکام دغه ته ورته دي نو دې کې ډیر کوشش کول پکار فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنا كتبنا عليهم كشير من فرسكري وای پاغوی باندې ان اقتلوا انفسکم دا چې تاسو قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه او یخرجوا من دیارکم یا ووزي د خپل وطنونو ما فعلوه نو دی بدا کار نه وای کړي الا قلیل منهم مگر لږ کسانو دا غوینه. ولو انهم کشیر هغوی فعلوا فعل کړي وای ما په هغه یوعظون به چې باغ سره دوی ته نصیحت کول کیږي لکان خیر اللهم نو دا بد دوی د پاره ډیره بهتره وای وا شد تثبیتا او زیاته مضبوطونکې بوای وا شد او ډیره سخت بوای زیاته بوای تثبیتا ثابت کول لره. ولو ان كتبنا د دې آیات شان نزول دادی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حضرت عمر رضی الله عنه مبارک دا هغه عمل هغه ثابت وبلی او د قران مطابق وګڼي نو په مدینه منوره کې دا आवाज خبره شو. نو يهودانو پر مسلمانانو د اعتراض لپاره دا خبره کول چې تاسو ګوري موږ د موسی علی السلام په دین باندې مشتری او ګناه په وجه امر وکړل سو خپل ځانونه قتل کړي نو موږ یو د بل خپل ځانونه قتل تاسو د الله د دین تابعدار ام ځانونه بولی مسلمانان ځانو ته وایا اس الله عزوجل د مؤمن د قتل بند کړی یاست تاسو مؤمنان قتلوي نو یعنی تاسو خپل د اسلام په دین عمل نه کوئ موږ تر تاسو ډیر دیندار یو. د آیاتو کې الله عزوجل د دوی رد وکړي چې دا هیڅ کله صحیح نه که تاسو ته موږ بل فرض اوس د دې امر وکړو چې تاسو ځانونه قتل کړئ ډیر لږ کسان به داسې پیدا شي چې ځانونه به قتل کړي نو د دې پر ځای باندې که تاسو هغه خبره چې موږ تاسو ته په هغه نصيحت کوو چې د الله د پیغمبر اطاعت دي دا وکړي دا تاسو د پاره په دنیا کې هم خیر دی په آخرت کې هم خیر دی دا ځان خبرې مکوئ. ولو أنا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم ولو أنا كشير مر كتبنا فرض کړي وای عليهم فاغوی باندې ان يقتلوا انفسكم چې تاسو قتل کوي خپل ځانونه یعنی احکام مقصوده مور باندې ګرځولي وای چې دام یو مقصودی حکم دی چې ځانونه به قتلوي او يخرجوا من دياركم او یا مدا پر فرض کړي وای چې تاسو د خپل کورونو نه نور وطنو ته هجرت وکړي ما فعلوه نو دوی به دا کار نه وای کړی هیڅ کله وای دا کار نه وای کړی الا قليلا منهم مگر ډیر لږ کسانو به دا کار کړی وای. ثابت اسوله چې په دوی کې اطاعت کوونکي ډیر کم دي کمال اطاعت کوونکي ډیر کم دي څلش کسان به پکښ پاتې چې هغه به اطاعت کوي نو کامل مؤمنان پکښ کم دي لږ کسان به پکښ کامل مؤمنان. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ولو انهم کچیر دوی یعنی دغه منافقان فعلوا دوی فعل کړي وای ما دهغه یوعظون به چې پاغه سره دوی ته نصيحت کول کیږي یعنی هغه اطاعت د رسول چې دوی ته پاغه سره موږ نصيحت کوو چې تاسو د الله د پیغمبر اطاعت وکي کدی په دې باندې عمل کړي وای لکان خیر لهم نو دا به د دوی د پاره ضرور به ضرور خیر وای په دنیا کې به په وجه د استحقاق ثواب خیر وای د دوی د پاره چې ثواب الله ور کړی وای واشد تثبیتا او ډیر سخت به وای تثبیتا د مضبوط کېدلو په اعتبار یعنی په اعتبار د تکمیل دین د پاره به انتهایی مضبوط والی وای ځکه چې د دوی په ایمان کې به تثبوت او ټینګوالی نور په راغلی وای کدی اطاعت کړي ځکه قاعده او قانون دی او د تجربې څخه دا ثابت ده څوک چې د دین کار کوي نو د دین د کار په وجه باندې او د دین د اطاعت په وجه باندې باطینی کیفیت مضبوط کیږي چې هغه اعتقاد او یقین دی. څوک چې څونه دیندار وي دونه پر خدای عقیده پخېږي څونه چې د دین د احکام پابندي کوي دونه عقیده کې قوت راځي کدا کار دی کړی وای نو دا اشد تثبیتاو یعنی د دې ایمان ته کلک مضبوط والی ورکاو.
وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او کدی دغه اطاعت کړي وای د پیغمبر نو دا به د دوی لپاره په دنیا کې خیر وای په ایمان کې به قوت راوستلی وای نو دغه وخت چې د دوی په ایمان کې قوت راغلی وای نو د آخرت نتیجه یې به دا و چې وَإِذَا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا نو په دغه وخت کې به لَآتَيْنَاهُم خامخامش دوی تور کړي وای من لدنا د خپل طرف اجرا عظیما یو لوی اجر ډیر لوی اجر به مور کړی وای ولهدیناهم او ضرور به ضرور به مو شودلی وای دوی لاره صراط مستقیما برابر لاره یعنی د جنت لاره به مور ته شودلی وای چې بیلکم تکلیف ور داخله دلای د دې آیاتونو څخه دا معلومه سول چې الله عزوجل د خپل بندگانو سره د الله د پیغمبر او د الله د احکامو د منلو په صورت کې د 15 شان وعده کوي او د الله عزوجل وعده هغه رښتینی وعده ده اول دا چې کدی په هغه څه عمل وکي چې په هغه سره دوی ته نصيحت کول کیږي دا د دوی لپاره په دنیا کې خیر دی یعنی دا خلق په خیر په حالت کې نو هر مؤمن بنده که په دنیا کې د خدای د احکامو پابندي کول په دې پوسې چې دا خیر د دې امت دی په دې امت کې بهترین انسان او په دې خلکو کې بهترین انسان او بل دا چې د دین د احکامو پابندي په ایمان کې مضبوطوالی راوړي په عقیده کې په اعتقاد کې مضبوطوالی راوړي څومره چې د احکامو پابندي او دریم دا چې الله عزوجل به دغه کس ته د خپل طرف عظیم اجر ورکړي یعنی عظیم اجر دادی چې حساب یې یوازې الله تعالی ته معلوم دی ملائکه او انبیاء ته هیڅ درک نه مانوي ځکه د خپل طرف الله تعالی فرمایي چې یعنی د دې څخه قطع نظر چې موږ دته جنت ورکو د خپل طرف څخه به دته یو عظیم اجر ورکړو او څلرم دا چې موږ به دته هدایت وکړو او برابر لار عامه ده یعنی په دنیا کې به هم پر کامل ایمان باندې اوسو او د کامل ایمان په صورت کې به رخصت شي او په آخرت کې به هم سیده جنت ته داخلي رشي دا پنځمه وعده ده نو د اطاعت په صورت کې دا ټوله فائدې راځي دا آیاتونه چې نازل شول چې دا يهودانو په دې کې د صحابه کرامو او د مسلمانانو په ارتباط دا ویلي و چې موږ ځانونه قتل کړل ګوره دوی دا خبره نه مني نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک پیغمبر علیه السلام فرمای که خدای دا امر کړی وای چې تاسو ځانونه قتل کړئ نو ام عبد یعنی عبد الله ابن مسعود بدیت ماده وای یو بل صحابي چې حضرت ابوبکر ابن صدیق رضی الله عنه مبارک راضي چې هغه دا ویل چې خدای عزوجل خو په امتحان کې نه ما چولې قال تعالی ما په دې امتحان کې اولین کس بزې ما خپل ځان او خپل ټوله کورنۍ قربان صحابه کرامو دا په خپل عمل ثابت کړ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې فرمایل چې ما ته دا معلومه چې ما په امت کې داسې خلک ستا چې د هغوی ایمانونه تر غرونو هم مضبوط تر غرونو هم ایمانونه مضبوط د حضرت علی رضی الله عنه څخه حضرت عمر رضی الله عنه څخه د ډیرو صحابه څخه دا قول راغلی چنان صحابه کرامو په عمل باندې دا ثابت هجرت خو وکي وطنونو خو پرې شو هر څه پرې شو او د دین د پاره هر قرباني ته ځانونه آماده کړ اکثر صحابه کرام کسړې د دوی تاریخ وګوري ډیر کم کسان وداسې پیدا کیش په خدای مرګ او وفات ټول په شهادت رسیدلی او یوم په خپل وطن کې په شهادت نه دی رسیدلی بلکې په ډیرو علاقو کې په شهادت رسیدلی اواله تشخص نو صحابه کرامو کې الله تعالی دا صفات پیدا کړې صدق الله العظیم